بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ استاد ټول دعاګانې قبول کړي. الله پاک دې زموږ استاد ټول حاجات ته پوره کړي او دغه رنګ الله پاک دې زموږ استاد ټول ګناهونه معاف کړي او څومره چې مسلې دي څومره مسائل دي د الله پاک ختم کړي. څومره قرضدار دي دعا وکړئ چې الله پاک دې را ټول قرضداري د دوی قرضونه د الله پاک په ښه طریقې سره ادا کړي او دغه رنګې د قرضونو چې کوم ادا کولو اسباب دي دا د الله پاک مهیا کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ډېره زیاته بهترینه ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. یاد ساتئ چې زموږ دا وظیفه نن د قرض حوالې سره ده. دغه رنګې ډېرو ملګرو رابطه وکړه چې یاره موږ باندې قرضونه دي او دا قرض ادا کیږي نه، نو څه داسې وظیفه وکړو چې زموږ دا قرض دا ادا شي، زموږ دا مخه دا کولاو شي. یاد ساتئ که چا مخه بنده وي او دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د غیبونه امداد وکړي او دغه رنګې الله پاک به ورته اسباب دا ورکړي. دغه رنګې څومره چې د کاروبار حوالې څخه خبره کوو موږ وکړو، دغه رنګې د دوکاندارۍ حوالې سره وکړو، نو که دا وظیفه په اخلاص باندې کم سړی شروع کړي مکمل یقین سره انشاءالله العزیز قرض به الله پاک ختم کړي او دغه رنګې ښکلی مزیدار اعلی روزګار دا به الله پاک ورکړي. کو چېرته زموږ خویندې داسې وي چې د هغوی په خاوندانو باندې دا قرض راوښتی وي، نو دوی هم دا وظیفه کولی شي د هغوی دپاره، هغوی په خپله هم کولی شي. دغه رنګې دا وظیفه د رونو دپاره هم کولی شي، د هر چا دپاره کولی شي. که په تاسو باندې د غرونو برابر قرض وي دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به محترمو الله پاک ستاسو قرض دا به ختم کړي. حسن بصري رحمه الله یو سړی رالی او ته وفرمیل چې حضرت دا راته ووایه چې باران نه کېږي او اوبه نشته دی، زموږ فصل دا خرابېږي، نو څه داسې وظیفه وکړم چې باران وشي. نو حسن بصري رحمه الله ورته دا وظیفه وښودله چې ته دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو مسله ختمه کړي. نو حسن بصري رحمه الله ورته استغفار وښودو. یاد ساتئ چې نن زموږ دوه وظیفې دي په دې ویډیو کې. استغفار ورته وښودو، بس سړي استغفار شروع کړو چې پټي ته ورتلو باران هم شوی و، پټی مکمل دا خټه شوی و. د استغفار ډېر فواید دي. بل سړی رالی یاره وایي زما روزګار نشته دی، وظیفه راکړه یا دعا راته وکړه چې الله پاک روزګار راکړي راله. حسن بصري رحمه الله ورته وفرمیل چې استغفار وایه. بل یو سړی رالی ورته ویې چې حضرت د ډېر زیات قرضدار یم، نو هغه ته مې ویل چې استغفار وایه. نو یاد ساتئ چې څومره خلک راتلل او د مسلې تپوس به یې ته کوو، نو ده به ورته ویل چې استغفار وایه. نو شاګردانو تپوس وکړو، ورته ویل چې حضرت دا راته ووایه. هر قسمه خلک رالل او د ټولو مسلو ته یو شان جواب ورکړو، تاسو ویل چې استغفار وایه. نو هر سړی به استغفار وایي. نو بیا ورته حسن بصري رحمه الله د سورة نوح دغه آیتونه ولوستل چې الله پاک به تاسو باندې باران وکړي، الله پاک به تاسو له مال او دولت دا ډېر زیات درکړي، الله پاک به تاسو له عزت درکړي، تاسو له الله پاک قوت درکړي. استغفار ډېر زیات کمالات دي. که چېرته موږ شروع کړو د مال او دولت حوالې سره، نو انشاءالله العزیز الله پاک به دومره مال او دولت راکړي چې موږ په هغې باندې خوشحاله یو. څومره چې زموږ نسلونه دي دا محترمو دغه پیسې دا به ختمې نه کړي. استغفار یو داسې عمل دی چې الله پاک پې خوشحالېږي او شیطان پې خفه کېږي. انسان په الله پاک ته نږدې کېږي او شیطان پې انسان محترمو دا لرې کېږي. نو استغفار د ډېر زیات اعلی عبادت دی. فرمایي که بچا باندې قرض وي دله پکار دی چې روزانه استغفار د 1000 پیرې وی، الله پاک به د قرض دا ختم کړي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله انشاءالله العزیز په قلاره په طریقه باندې دا وی، الله پاک به د قرض دا ختم کړي. دغه رنګې فرمایي چې کم سړی دا آیات وی د سورة آل عمران دا یو آیات چې کوم وی آیات نمبر 26 دا کو کم سړی وی سهار او ماښام او ښه ډېرې وی، چې څومره ډېرې وی دومره محترمو د قرض دپاره ډېر زیات مفید وي. آیات داسې دی قل اللهم مالک الملک
تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. نو کوم سړی د آیت ډیر وای الله پاک به د انسان قرض دا محترم ختم کی. دغه رنګې درې موضوع صدارا چې کوم سړی د سورۃ تحریم تلاوت کوي تاسو ته سکرین باندې ښکاري سورۃ تحریم چې کله 28 سپاره ختميږي اخیره سورۃ دی. دا کوم سړی وای نو تقریبا یو نیم پیج دی یا یو پیج دی یو مهد الله پاک به قرض دا ختم کی. کوشش وکړه چې دغه درې وانه وظیفې دا شروع کې په کثرت باندې په ترتیب باندې ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو ټول قرض دا به ختم کی. د قرض مقابله کې څومره چې ستاسو پیسې پکار وي څومره چې ستاسو حاجات وي دا محترم الله پاک دا پوره کی. نو کوشش وکړه چې دا وظیفه په خپل موقع مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې وظیفې نه فایده والي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولو قرضونه ختم کړي. الله پاک دې زموږ حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زموږ نه ټول مصیبتونه لرې کړي او دغه رنګې د چا باندې قرض وي دغه ټول قرضونه دې الله پاک په ښه طریقې سره دا پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.